बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. په پښتو کې یو شعر دا وایي چې تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک، تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک، ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي. ګرانو کتونکو، دا وخت چې په کومې لارې باندې زه موجود یم دا بالکل د روډ منظر پیش کوي، او روډ منظر ولې پیش کوي؟ د شاته یو محنت پټ ده چې په یک محنت چې ماشاءالله مکمل یو ټیم ده. ایګه د ټیم شپې ورځې محنت برکت ته چې دا لار چې کومه ده ماشاءالله بالکل د روډ منظر پیش کوي. فوجي کرامت الله چې داسې یو نام ده چې هر څوک په دغه نام نه واقف دي. فوجي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. فوجي صاحب درته ووایه چې دغه کومه لار چې ده تقریبا د میاشتې نه زیات ټیم وته چې تاسو په دې باندې کار کوو، که شپه یي که ورځ یي. د ډیپټي خو یو مخصوص ټیم یي، سبا مله سړی لګیا چې تر مازدیګره پورې، خو تاسو ډیپټي ته نه دي کتلي بلکې داسې روټین مو چلولی ده لکه یو سړی چې خپل کار کوي سهار نه اونسه تر ماخوستنه پورې، او دا کوم کلیوال چې دا هم تاسو سره محنت کوي لګیا دي. دغې لارې جوړولو چې تاسو کوم مشکلات مخ ته راځي اکثره؟ نحمد و نصلي علی رسول الکریم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ماخوذو مشرانو کشرانو خویندو په جمع السلام علیکم. سلام نباجی ولا ولا الله اکبر قل هو الله احد. یغه نباجی موږ خو دي 4 تاریخ نه پلګي په دې لارې باندې جی مختلف خلک خبرې کوي چې تاسو له اوس په بلډینګان جوړوي، اوس په پلانایشه جوړوي، اوس په دا جوړوي. خو موږ لکه چې شپه ورځ وکړې ده الله په فضل او کرم سره، ځکه چې دا موږ ما 40 سال عمر سو چې دا لار خرابه ده، نن جوړي سبا جوړيږي. په دې لارې باندې چې ډېر خو لکه څو سوري پیسې په وخت لږه خو لکه پته نه لګي چې کوم پله دي و جو بدون شارټ کټ کوي چې رمزکو ولې نه راکړي، مزکو ولې څنګه نه درکې ما موږ ته خو راکړي ما ته نه جي موږ ته خو راکړي. دا په لګیاو 4 تاریخ نه په لګیاو چې میاشتې نه څو ورځې باندې شوې په ملاده شکر الحمدلله. چا څه داسې مشکلات لا موږ ته څه تکلیف نه درکړای وایي کوي چې کوم سړی نه مانی بیغه ته موږ کور ته ورسو چې خاص ته کو مینت ته کو کبهني به چې شکر ولزو کسته به کس ګوري کنه جی موږ شکر ولزو. جی ډیره مننه. مطلب دا چې کوم سیاسي پارټۍ دي هغه نه تاسو شکایت ته، خو بهرحال دلته به زه دا خبره وکړم چې کومې سیاسي پارټۍ دي ورته دا پکار دي چې د خپل علاقې فلاح او بهبود لپاره د دوی سوچ وکړي، خپل سوچ ته مثبت سوچ جوړ کړي، او داسې کسانو ملګرتیا دي وکړي، ملاتړ دي وکړي چې هغه دو سره د دو په کار سي محنت کوي، ځکه چې دوه دغه کار د سیاسي خلکو چې خلکو ته فایده ورسوي، او تاسو هم ماشاءالله په دغه سوچ باندې لګیا یو. فوجي صاحب دا خبره وکړه چې دلته د ماړی ټیم هم سي، د چای ټیم سي، تاسو خپل چې کوم سیټ اپ ته پوهېږئ چې تاسو دا شیان شامل دي چې تاسو خپله چای پخو یا مړۍ پخو که نه دا کوم علاقې خلک دي یا دا کومې لارې باندې چې کوم کورونه دي دا تاسو خدمت عزت کوي؟ زبیر بھائی زه خو تاسو شکریه ادا کوم الله چې تاسو موږ ته په دانې ولي وخت رالو جي هغه نه سره زه دا وایم چې دغه کورو ته زه ډېر داد ورکوم او ډېر د خیر وته، ځکه چې موږ دا 15 سړک مزه چې خپل مدد آپ کې دې جوړو، او تقریبا موږ هر چیز عزت کوي، خلک قدر مو کوي، او موږ کوشش موږ تنظیم چې دا یو روټین دا طریقې کار ده چې خپل شی په خپله کو، مړی خپله رو، چای خپله رو، که بازاري که چې کومه نه وي هغه موږ خپله یو حساب کتاب وي. و هغه نه بعد چې دغو خلکو دغه کوم کورونه دي دغو ته دې بې نمبره خیري، زه دو ته داد ورکوم، خیراجي تحسینو ته پیش کوم جي، او دو ته سلام کوم چې یاره دو پوره کوآپریټ ته موږ سره اوبه، چای، شربت، بوتل، مړۍ روزانه مطلب دا یو کور موږ ته مړۍ پاک کوي، او موږ ښه خدمت کوي، ښه عزت مو کوي، چندې هم پرې کوي، چندې هم پرې کوي. او تاسو چې پته ده چې په 100 باندې خو ټیکټر ګای لکه 14-1500 باندې یو ټیکټر دی خټې وال، په 2900 باندې یو دی خاکي ټیکټر. تاسو ما ته وایي چې دا به مله شي، خو دو موږ سره پوره کوآپریشن ده. بالکل هغه یو قول دا وایي چې قطرې قطرې نه دریاب جوړېږي، نو انشاءالله چې چا سوره وسي هغه وس مطابق هر سړی خپل دغه چې امداد کوي، او انشاءالله دیغه امداد دا برکت ته چې ماشاءالله نن دا کومه لار چې ده د جوړولو ته ډېره ونږدې ده انشاءالله. جی انشاءالله. فوجي صاحب
تاسو چې کوم خپل خرچې دي هغه څه طریقه کار دا خلکو لکه یو دا سوچ ته چې بس خو چاندي کیږي او صحیح حساب کتاب نسته آیا دې تاسو باقاعده حساب کو دروازه که بس دغه سي زبیر بھائی ډیره مهرباني چې دغه سوال ته جی مانو وکړو زه تاسو ډیر شکر گزار یم مال خدای پاک داسې قسم و دراوي چې موږ سوالونه کوي چې موږ نه جی پته کوي او شکر الحمدلله خدای راوسته چې پته اوسو پیدا سه موږ نه تاسو ډیره مهرباني چې موږ را موږ پته وکړو دا جی ګوره کنه دا جی سوشل کړی دي په 7/8/2021 دا خلوص ویلفر ارگنائزیشن چند بر مسجد اڈا کوٹ کشمیر یگانا جی مولا دا گورا کوٹ کشمیر چې به مولا ته چندې کېدلې یگانا ملا لګي خو چې به مولا ته کلی چې خپل ملګرو ویلا چې تاسو خپل کلی تراسو اوله کونه چا شوري کو مولا کونه خو مولا جی 2013 نه کا شوري کړای دا اپنی مزه آپ کې پلون نه کسی په پونه یو شبر سے آ تاسو جی پتا تفصیلانه و یگانا بعد موزه روپۍ جی لیکو دا ګورو جی دا ګورو کنه جی دا جی د کوټ کشمیر هغه د جی وایي غنه باجی دا ګوره دا ټول د کوټ کشمیر ولا غهم یو سره دا صحیح او دغه جی 4 تاریخ نه دا ګورو جی صحیح دا 4/9/20 ٹھیک 4/9/21 2021 جی سر 4/9/21 نه شوی سمې دا ګورو جی دا روپۍ جی لیکو دا روپۍ جی لیکو ګورو جی صحیح دا نه کوي چې کوم جما چې موږ چنده وکړو هغه لیکو ځکه چې ورځ موږ خپل طریقې کار دا دغه چارې باندې لګي ګرځا ورځ به چې غنه با چې کله درمو نیمه غنټه ریسټ باندې چې کړو ته مخلص مینځو یغه نه بعد اصلي مړې خورو بیا مشام چندو پسې شاده خبره وکا جی فوجي صاحب تاسو کومې چندې طریقه کار د ماشاءالله هغه تفصیل هلي کو د نه علاوه کاروازي چنده زیاته اوسه او کم اوسي تاسو هر ورځ چنده هلي کو د نه علاوه کوم حساب کتاب دا هغه ها لیکي سلام بس جی دا نو دا د سوال طرف ته زرا ځم چې تاسو بال بچ سور دي تاسو پسې کور شاته بټبر هي دا خرچ تاسو کومه پرې خو یاره شکر الحمدلله جی چې ما دا شروع نه خوښتا ځکه چې سیاسي کسان د سیاسي ماحول 40 سالونه به ما کېږي او چې زه اصلا کنه په شپه پیدا دا حساب کتابونه خلک سیاسي کسان راشي بیا لارشي لکه څه کارونه مرونه نه کوي حقیقت خبره تا کوم یو مسجد ملک منه چې اقتدی به نمبر اخیری یغه ډېرې چارې کړې دي ډېره غې کړې دي به نمبر یو تخیری خو دیغه زمونو لکه کوم حساب کتاب دا یو نه لماز اوله نظمان دی موزه خورشید او د سوالو جی فوجي صاحب زه خپل سوال بیا دوباره ریپیټ کول غواړم ما دا سوال وکړ چې تاسو پسې بشاته ټبر هي تاسو خپل خرچې هي موبایل ته زیلوټ سره دا خرچې تاسو کوم طرف نه پاره خو لکه خلکو په ذهن کې یو سوالیه نشانی چې آیا څوک هغه څه کار نن سبا نه کوي نو الله رضا خو دور ډیر نه چې څوک داسې شپیر ورځې مهنت کوي لګیای دا خرچه تاسو کومه نه پاره خو صدا سينو کریمو دا سبل کاروبار مو د چیګن تاسو پیسې راځي یا یو داسې کس چې آتا تاسو پیسې درکې چې راته کور زما په ما باندې خو ته دغه فلاحي کارونه کوي ډیر مهرباني زبیر بھائی علامه عزت او کلام قدر تاسو باندې دا سوال هو کو زه به جواب درک دا خو جی موږ چې کوم پیشن میں دا مال خپل پیشن واخیست پاک آرمی زندہ باد پاک آرمی نے پیشن واخیست وہی غنا باجی ما چې کوم پیشن راځي 15-16 ہزار پیشن د زجی پیغه باندې گزاره کو شکر الحمدلله شپږ مې زمون دي پنځه مې ور دي مدرسې ته اسلامي مدرسې ته یو وړوکای مې کور شي هغه چې سبب کوي هغه مدرسې ته ورکو الله په لارې شي دا څه دا کنه چې فانی دنیا ته جی د دنیا نه تک دا بیا واپس نستا او زه وایم چې الله کوشش مو دا مشورونه چې هغه دور راشي چې حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت علی حضرت عثمان موږ هغه جنو جوړ دی خو په هغه نقش قدم مو خدای پاک روان کی دا ټول کله نه تحصیل نه په مخینه پوره دنیا چې څو هغه جهاد حضرت ابوبکر صدیق دغه حساب کتابي او خرچې شکر الحمدلله سب سے گزارا کی 15-16 ہزار جی کور هم پسو رہوں هغه پاک وہی غنا بعد عوام پیسې ته ما خدای اعلان کی صحیح دا ځله پاک ته سوال کوم چې عوام پیسې ته مو خدای اعلان کی الله مو عزت کا ګرانو کتونکو تاسو د فوجي صاحب خبره اترې وار ودل دین علاوه د کومې لارې صورتحال ده ماشاءالله هغه هم د ستاینې وړ ده او تاسو کتای سو زبا د کیمرا د طرف ته واړم دغه لار چې کومه ده ښه زبردست جوړه شوې ده او د سره سره په دې باندې خاکه ها چې دلې ده صرف دا نه بلکې د دې لپاره د غټو کانو
بندوبست هم سوی دا چې دغه سیټ ته دو غټ غټ کاڼي اچولي دي د دې لپاره چې د دغه لارې کناره نه خرابېږي. نو د فوجي صاحب خبرې هم تاسو واورېدلې او د دو کوم کار چې دا ماشاءالله ټول خلک د دې نه مطمئن دي. باور لرو چې دا ویډیو به تاسو مخ ته هم شیر کوو او د دغه خلوص ویلفیر ارګنایزیشن به پوره ملاتړ هم کوو. ډېره مننه او ډېره شکریه.